أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. سورة الانعام کی اثبات توحید و رد شرک کو مکمل او سورت دوئی سیو اولا حصہ کی رد شرک اعتقادیو بالاقسام الاربعہ ادویمہ حصہ کی رد شرک فعلیو اثبات توحید کو باغی باند ادلہ پیشکول ورسرا زجر ورکو مشرکینو تا نمخی مسئلہ توحید ذکر کا الحمدللہ لا الہ قل انما هو الہ واحد والزجر ورکی مشرکینو تا ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا سوک زیاد ظالم دے دروغ جوڑا انکو کے داغ چانا چی جوڑ کرل پا اللہ باندی دروغ اظلمو صغت اسم تفضیل دا نو دلتا پا ادبار دا جدا جدا نوع باندی زیاد ظالم لیکن بل زائوی ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ نو زیاد ظالم پا بیو تنی نیو پا منع کونو کے زیاد ظالم دے نو آغا سوک دے چی دی جماعت نا خلق منی کئی یو درو جوڑا انگو کی دی نو درو جوڑا انگو کے لوی ظالم آغا دے چی پا اللہ درو کوئی ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا سو زیاد ظالم دے درو جوڑا انگو کے داغ چانا چی جوڑ کرل پا اللہ باندے دروغ او کذبا بی آیاتے یا نسبت دروغو کا آیاتون دا اللہ تا چی دا دا خدای کتاب ندے مرا دا دروغ دی ایسی چاہ زان جوڑ کری دی انہو لا یفلح الظالمون شان دا دین کامیابی کی ظالمان ظالم اگا چاہتا ہوئے چگہ پا اللہ درو جوڑئی ظالم اگا چاہتا ہوئے چگہ دا قرآن نے انکار کئی وَيَوْمَ نَاشُرُهُمْ جَمِيعًا اس تخفیف اخروی ورکی او احوال مشرکینو قیامت کے یاد کا غورد چھ پور دبگو منگا دیلا ٹول ثم نقول للذین اشرکو بیا بوایو منگا حقا کسانو تا چغی شرک کرے ہو اینا شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون سشو آد برخ خاوندان ستاسو آغا چه تاسو بی گمان کو چه دادی د برخ خاوندان شرکاؤکم و استاسو شریکان نو شریکان خود دینو اللہ سر شریکان گردولیو خدای اللہ سر شریکان گرزولیو نو زکا دیتا نسبت کئی شرکاؤکم ثم لم تکن فتنتهم نو بیا بنوی گند جواب دائیو
فتنه دی یعنی غنده جواب الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین مگر دا خبره چې وای بدای قسم په خدای نو موږ مشرکان قالو سره ذکر کو د دایغه شبهه اعتراض اوسم چې ودوای شرک مکوا وی شرک و مشرک کو هغه چاته وي چې بت ته سجده وکي نو ته موږ ته مشرکان وای قبر ته سجده کوي غیر الله ته حاجت روا وای غیر الله برآمدت کوي تابع عقیده چې بغیر د اسباب ظاهریو زما امداد کوي بغیر د اسباب ظاهریو زما आवाज اوري بغیر د اسباب ظاهریو را مدد کیږي بیا به هم ځان ته مشرک نه وایي د چا چې دا عقیده رااله چې بغیر د الله نه بل څوک هم شته چې هغه بغیر د اسباب ظاهریو زما आवाज اوري را مدد کیږي او را رسی نو هغه مشرک دی ثم لم تكن فتنتهم بیا بنی گنده جواب د دایو بیا بنوی شرمیدل د دایو مگر دا خبره چې وای بدای قسم په خدای نو موږ مشرکان انظر کیف کذبوا علی انفسهم وګورا سرنګ دای دروغوی په ځانونو وضل عنهم ما كانوا يفترون روح بشید دای ناغا دروغ چې دای جوړون کی غیلا ومنهم من يستمع اليك بعض دای ناغا سوق دی چې وګ دی تا تا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه او ګرځولې موږ په زړونو دای باندې پردې د پوهېدونه په قران تا ته وناستی تا به ګوري وقت به یې او قران نشي زده کولې په قران نه پويږي ډېر بدعتيان داسي چې کورونو کې بناستی او درسونه به زمونږ وري خو کولې نشي هغه بیا ورزي ولا نه وفي آذانهم وقرا وقنوا دلائك درندواله وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها او قوینی دی هر قسم دلیل ایمان نراڑی پاگے حتی اذا جاؤگا یجادلونک تردی پوری چکلا راشی تاتان جگڑی گئی تا سرا یقول الذین کفروا اس بیا یقول سر ذکر کا اعتراض دی وی بمرا دا سی پخوانو کسای دی شروع کردی دی پکی دا کسای دی رکی وی یقول الذین کفروا وی اغا کسان چی کفر کردے ان هذا الا اساطیر الاولین ندی دا مگر کسی درڑن بانو دی تم چی کلا قرآن وانده بی مرا دی پکی دا کسای دی رکی کسای وی دی رکی وهم ينهون عنه وينأون عنه وهم ينهون عنه وينأون عنه ينهون مطاع لازمي يا متعدي نمانا دا وهم ينهون عنه وينأون عنه دي منكي خلق د نبي عليه السلام نا دي منكي خلق دا قرآن کریم نا دای منه گئی خلق دو توحید نا عنہو زمیر دی دریوارو تراجی کی گی وینعون عنہو افبلو مولی دو تابدارائی دو پیغمبر نا افبلو مولی دو قرآن کریم نا افبلو مولی دو توحید نا نورم منی کئی افبلو نمانی مولی یو مانا دا دیم مانا دا وهم ینهون عنو دی منکی خلق دا تکلیف دا پیغمبرنا وینهون عنو اخبنا اولی دا تابدارائی دا پیغمبرنا سمطلب تابداری دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نکی
خداغو په سر جنگ کوي لکه ابو طالب چې تابعداري نه کولا مسئله توحید نه منلا ایمان رانړ خود نبی علیہ السلام سره ولاړو او نبی علیہ السلام ته وی والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفينا قسم په خدای کدا ټول عرب راجم شي تا باندې لاس نشي چې ټول د سوچ د خاورو کې نه ملت پات کړي فصدا بأمرك مالك عضادة وابشر بذاك وقر منك عيونا او ته بلا خبره صفا کوا تا ته هیڅوک څه نشي ویلې او سترګې اخوا دعوتني وظننت انك ناصحي ولقد صدقت وكنت قبل امينا تعمل دعوت راکو ته زما خیر وای ته رښتیا وای تا ماندارې خو زه ستا خبره نشم منلی عرفت دينا وقد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا ما تپتر استا دین پر ټولو کې غوړه دي دینونو کې لولا الملامة والحذار مثبت او وجدتني سمعا بذاك مبينا ملامتیان وي چې خلک وایي د پلار دې دیني پرې خو ما بس تا خبره منلې و نو د نبی علیہ السلام خبره نه منله تابعداري نه کوله ایمان نه راړو خو بل څو کې وته نه پرې خودلو والو ټکولو تا جنگ تا ورسره ولاړو نو معنا دا وهم ينهون عنه وينأون عنه دایمنه کوي خلک د تکلیف د پیغمبرنا د جنگ د پیغمبرنا او وین او نارخ ولا اولی د تابدارا د پیغمبرنا و این یهلکون الا انفسهم وما یشعرون او دین حلاکی مگر زاننا او دین پویگی ولو ترائذ قفو ولا النار کونی تا کلا چودرو لشی پور بانده فقالو یا لیتنا نردو وعیدی ہائے رکاوی دے منگ لرا چھ منگا واپس شوی دنیا تا ولا نکذبا بی آیات ربنا او منگا تکذیب نکا پایاتونو درب زمنگ باندے ارمان دے چھ منگ بیا دنیا تا لڑے منگا قرآن امنلے ونکون من المؤمنین او شو منگا دا مومنانونا ارمان دے چھ منگ دنیا تا لڑے بیا ایمان راڑو او قرآن امنو بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبلو بلکه سرګن بشي دیتا هغه څه چې دای په ټول پخوا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه او کدی واپس بشي دنیا ته بیا بدای دا ګرځي هغه ستا چې دای منه کړی شي دا غنا وانهم لکاذبون او یقینا دای درو جنا که بیا دنیا ته بیا بدکه شي دا سپی لکای دی هیږي نه سپی لکای کاګوا یو ضرورت ته چوا چول شي دا باندې بشي چې کال پسې تیر لړکا بیا کاګوا وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا او ايديو دای بل اعتراض سړی وې څو د آخرت د پرې کړي کو ناټی راغلي چې تاسو مونږه یې چې قیامت دی او قیامت دی دغه ژوند دې پرې چې خې تیر کو وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وای دې نه دا مگر ژوند زموږ دنیا وما نحن بمبعوثين او نه موږ پورته کیدونکي ولو ترى ذقوا على ربهم کوئی نے تو جواب کلا چې دی ودرو لشب دا اللہ سخا مطلب پیشی وشی اللہ تا قیامت کے ولو ترى وقفوا على ربهم کوئی نے تو کلا چې ودرو لشب دا اللہ سخا قال عليك هذا بالحق
وی اللہ آن دا قیامت رشتیا تاسو خو نه منه کنه قالو بلا و ربنا ووائی دیو بیشکر رشتیا دے قسم دی زمانگا پر ربان دے قسم پخدای دا خو رشتیاو قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وی اللہ نو سکی عذاب په سبب دا غي چې تاسو کفر کو